مصنف ابن عبد الرزاق دا محدث دی، دا د امام بخاری استاذ دی. هغه کتاب دی په همدې نوم باندې مصنف ابن عبد الرزاق. په دې کې یو واقعه ده. عمر فاروق رضی الله عنه د زمانه وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانه کې یو شپه گشت کړ، ابا ګرځیدا د خپل قوم رعیت هغه پوښتنه وکړه. وی چې کله یو کور ته ورسېده، په دغه کور کې یو زنانه ده او خپل لور ته وایي چې سبا چې جنۍ ده، سبا چې پی خرڅي نو شپې نه پکې اوبه واچوه ملاوټ. نو چې کله مور دا خبر ورته وکړه چې هغه ماشومې بچی ورته ووي یا امه ای زما مورې دغه کار نه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه منع فرمایلی، دا کار څنګه کوي؟ عمر فاروق سے فرمایي چې ملاوټ هغه په زمانہ کې څنګه ملاوټ کوي. خو هر قسمه خلک به وي چې مور ورته فرمایي چې عمر فاروق ور سره په کور کې نشته کنه، ګوري خو نه څه خبر دی هغه. عمر فاروق چرته دی؟ فاین عمر، چرته دی عمر فاروق؟ هغه غوستاین نه وی چې دا ماشومه څومره ښه جواب ورکوي. وی چې ورته وی فرمایل چې کو عمر فاروق درته نه ګوري، د عمر فاروق رب خو درته ګوري کنه. بس دا احساس مونږ په ځان کې پیدا کړو که ما پلار مانی نی زما پلار رب مانی نی. مونږ خو پلار نه یریږو که زما استاد مانی نی زما استاد رب زما ویني. نو عمر فاروق رب خو غایب نه دی، کله به د عمر فاروق نی او کله به د عمر فاروق رب نی. نو دا خبرې بار عمر فاروق اورېدې، دا د ښځې او د او ټیم کې خو واړه واړه کورونه به دا نورې کیسې خبرې نه وي. نو د مبارک یو بچایو عاصم، لکه څنګه عبدالله د عمر فاروق زویو، عاصم هم د عمر فاروق زویو. د دغې جنۍ چې دا خبرې واورېدې کور ته ورغی رشتې پسې، او دا ماشومه یې خپل بچي عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ له په نکاح باندې واخیسته. ورته فرمایي چې ستا غوندې صالح تقوادار دا په دغه زمانه کې دا ډېرې کمې میلاوي.